there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بلا خبره ده د قرآن کریم د سورتونو متعلق چې د قرآن کریم دا یو سل څوارلس سورتونه دو قسم باندې تقسیم دي یو ته مکی وای بل ته مدنی وای مکی سورتونه ستوای او مدنی ستوای دیکھی دا خبر خو اتفاقی دا چې مکی کی نسبت دغه خاص ځای ته چې کم مکه د هغې ته کېږي او مدنی کی نسبت مدینه ته کېږي لیکن دې کی فرق کې د عالمانو اقوال دي یو قول دا دی چې مکی هغه سورتونه دي چې په هغې کې صرف حکم دا عبادت دے نماز دے د اصلاح دے اور مدنی آغا سورتونه دی چې پاغي کی مز زکات حج ټول دی دویم قول دار ہے چې مکی آغا سورتونو توائی چې پاغي کی بیان وی دا جب سره د جهاد کولو چې خلکو ته دین بیان کا د کافرو مقابله وکا او جب استعمال کا اور مدنی آغا سورتونه دي چاغي کې د اصلاح د پاره جب او تور دواړه استعمال کا د استعمال بیان دریم قول دا ده چې مکی آغا صورت توائی چې پاغي کی داغی نزول پا مکہ کی شوی یعنی مکی کی نازل شوی
اور مدنی هغه سورتونه دي چې کم په مدینه منوره کې نازل شي. څلورم قول لاله چې کم سورتونه د هجرت نه مخکې نازل شي هغه ته مکی سورتونه وایي. رسته بدم کو او کم سورتونه چې د هجرت نه وروسته نازل شي هغه ته مدنی سورتونه وایي. قرآن کریم زیادتر داسې سورتونه دي. تاسو ته ما پرون ویلیو چې قرآن د نازلېدلو غټ غټ دغه دو ځایونو بیا هغه څوارلس ځایونو چې د نازلېدو کومه علاقه چې مکې ته نږدې ده هلته نازل شي نو هغه ټول صورت ته مکې وایي. کومه علاقه چې مدینې ته نږدې ده هلته نازل شي آیات دا ټول صورت ته مدینی وایي په اعتبار د اکثر سره. دا یو تحقیق لړ بل خبره دا ډیره ضروری ده چې د قرآن فهم د پاره په هر صورت کې یو څو خبرې پیژندل ضروری دي. چې د هغې نه بغیر سړی قرآن باندې نه پوهېږي صورت باندې نه پوهېږي. دا پنکه لږه تیزه کړه. دا ولیکئ نمبر 1 ربط د صورت. ربط د صورت دا مطلب دی چې دا صورت مخکې صورت سره او شا رست صورت سره څه تعلق ساتي. دا ربط بیا زمونږ شیوخ دو طریقو سره بیانوي. یو طرف تی اسمی وای د نوم سره ربط وای دا شي کولو پنککتاو دا د شیخ د پنده رحمت الله علیه خصوصیت. دویم ربط معنوی دی. چې د مضمون په اعتبار سره د دې صورت مخکې او وروسته سره څه تعلق ده.
دا ډیره ضروری ده او دا څه ځان نه جوړه شوې خبره نه ده بلکې په دې موضوع باندې متقدمین او مفسرینو کتابونه لیکل دي جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه شان لوی لوی کسانو علامہ امام رازی رحمت اللہ علیہ خپل په تفسیر کی تفسیر کبیر کی دې تزای پزای اشاره کړی ده چې د صورت سره خامخا ربطي او عقل هم دا مني چې ربط پکار دی ځکه مخلوق چې خبره کوي مخکې خبرې وروسته خبرې کې ربط نه وي نو وایي دا لیونی دی نو خالق چې داسې خبره کوي چې مخکې وروسته سره ربط نه وي دا چېرته کیدی شي نو هر صورت کې یو خبره څه ده ربط دویم امر او دویم شی د قرآن د فهم د پاره دعوه د صورت ده دعوه اصل کی وای آغا مرکزی مسئله دا لفظ با شیخ حسین علی او دا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ استعمال احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دیتا با موضوع موضوع دا صورت مقصد یہ ہوتا د صورت موضوع معنی د صورت مرکزی دا پیژندل ضروری دی ځکه چې هر صورت کی مختلف مسائل او احکامی بعضی مثالی بعضی قصی نو ته مقصد څنګه پیژنې اول نه به موضوع ټاکې موضوع او دعوه به مقرره نو چې کله تا د صورت موضوع پیژندله او د صورت دعوه دې وپیژندله تا ته به په خپله پته راځي چې دا فلانۍ مسله هم دغې دپاره بیانېږي دا فلانه هم دغه لپاره بیانې لکه کدی خیالي د موسی علیه السلام قصه قرآن کریم د نورو پیغمبرانو نه زیاته ذکر کوي د دې حکمت سي د هر صورت ځانه موضوعي د هر صورت ځانه دعوی نو د موسی علیہ السلام قصه کی کم جزء او کم حصہ د کمی دعوی سره د کم صورت د دعوی سره ټلی هغه لیکل هغه د قصې هغه حصہ بیانېږي نو دعوا چې دی وپېژندله
نو تا ته پته راځي چې د صورت نور مسائل او نور احکامات د دعوی د پاره بیانې. دو خبرې شوې. درم هر صورت کې چې ضروري ده هغې ته خلاصه د صورت وایي. د صورت نچوړ، د صورت حاصل، دا پیژندل ضروری دي. لکه زمونږ شیخ به وي سورت کوثر کې الله څه وایي؟ دو راکا دو بدرکم، دو راکا دو بدرکم، بس نچوړ یې پیژنه. هر صورت له خلاصه او حاصل پیژندل ضروری دي. د دې نه بغیر د صورت په مقصد سره نه پوي. د صورت دعوا ډیره مختصری، خلاصه لګونته کی تفصیل. په خلاصه کې بیا عالمان د تفسیر دو طریقې استعمالوي. لکه ربط کې دو طریقې وي. بعضی ځای کې وایي د دې دو خلاصې دي، یو اجمالی او یو تفسیری. دا پیژندل ضروری دي. ښه دا خبرې د لیکلو نه بغیر نه راځي. څلورمه خبره امتیازات د صورت. امتیازات معنا دا چې دا صورت د دې بل صورت نه په څه څیزونو کې څه مسلو کې جدا ده. ځکه داسې بعضې مسائل شته چې قرآن کې ځای په ځای ذکر کیږي. نو ذهن ته سوال راځي چې دا مسله خو مخکې ذکر شوې نو دلته بیا ولې ذکر کوي؟ نو د دې وجه نه ده یو صورت د بل صورت نه امتیاز پیژندل هم ضروری دي. چې مخکې صورت د دې صورت نه په دې حیثیت باندې جدا ده. نو چې کله د امتیاز وپېژنه نو تا ته پته راغله چې د دې صورت جدا ذکر کولو وجه هم دا چې دا مسله په دې بل کې نه وه. پنځم شی دی مشکلات د صورت. د صورت مشکلات معنا دا ده چې کم قرآن کې ګران ټکي دي دی صورت کې مشکل الفاظ دي. داسې ټکي دي، داسې کلمات دي، جملې دي چې هغې معنی مختلفې دي، ډېرې دي. نو په هغې به موږ نشانه کوو چې دا ټکی دا آیات مشکل دی.
دا 15 خبرې د هر صورت د پیژنګلو او تفسیر لپاره ضروری دي. دعوا شو چې موضوع ورته وي ربط خلاصہ امتیازات او مشکلات 15 خبرې. خدا خبره یاد ساتي ربط بارکه انشاءاللہ دا به انشاءاللہ وایو چې د قرآن کریم 2 ترتیب دي. څو ترتیب دي؟ 2. یعنی دا قرآن په 2 طریقو جوړ دی. یو ته ترتیبی عثمانی وای، ترتیبی مصحفی وای. ډېر په احتیاط لیکئ ځکه ما پوسټر کې هم دا خبره لیکله چې کم قابل طالباتی طالبان زه به هغه له سند ورکوم. قابل دا معنا کومه خبره چې مونږ تاسو ته کړي هغې کې مونږ تاسو نه امتحان لرو. دا یوازې په اورېدلو نه کېږي. لکه تا نه تپوس به کېږي چې د صورت د پېژنګلو لپاره کومه خبره ضروري ده، څو دي؟ نو دا به ته وایې. او بیا لفظي ترجمه خو ډېره ضروري ده. لفظي ترجمې باندې به مونږ ډېر اهمیت کو، توجه به زیاته وي، تفصیل مونږ دومره نه کوو ځکه یو خو ابتدایي درس دی، دویم دا چې په دې کې زیاده کثرت د زنانو دی. نو ما تاسو ته څه ووي چې د قرآن څو ترتیبه دي؟ 2. اول ترتیب عثمانی اور مصحفی، دا یو شی. ترتیب عثمانی معنا دا چې د قرآن هغه جوړ چې هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې شوی دی. اور مصحفی معنا د کاغذ په شکل شوی دی. نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ترتیب باندې قرآن نن په دنیا کې پروت دی. دې ته ترتیب عثمانی وای چې د دې خامخا هر سړی پیژني چې عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم قرآن لیکلی دی هغه په دې ترتیب دی چې پکې اول نه فاتحه ده، دویم بقره ده، اخر پکې والناس ده. دا ترتیبی عثمانی دی. حدیث کی راضی چې د کفارو سره په جنگ کې ډېر حافظان قاریان شهیدان شو. قرآن داسې لیکلی نه و، چاته به څه صورت یادو، چاته به ټول قرآن یادو، چا سره به په کاغذو کې لیکلی و، څه حصہ چا سره په اډوکو لیکلی و.
چا سره په بکرو په ګټو لیکلو ټول قرآن داسې صورت نو نو صحابه په دې مشوره وکړه دور د حضرت عثمان دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چې کم ترتیب دی قرآن لور کا هغه چې کم لیکل کړي دي هغه ترتیب نن سبا په دنیا کې مشهور دی نو مثال په تور باندې مونږ ربط چې وایو نو د ترتیب عثماني کې سورت بقره او سورت فاتحه یو ځای دي د دې په منځ کې به موږ ربط وایو دویم ترتیب دے ترتیب نزولی ترتیب نزولی دا مانا چې سورتونو کې اول کم یو نازل شوی دی بیا کم یو نازل شوی دی دا دوړه ترتیب به ان شاء الله مونږ وایو اخر کې تاسو ته یادوي ماته اشعارو کې د دې ترتیب ذکر شته مونږ سره شته لکه دا ترتیب عثمانی کی اول سورت کم نے فاتحہ خو ترتیبی نزولی کی اول سورت سورت اقرا دے اقرا بسم ربک الذی دا اول نے سورت پنځه آیت ده ترتیب عثمانی کی د ټول نه اخر سورت کم یو ده سورت والناس او ترتیبی نزولی کی اذا جاء نصر اللہ دیکھی فرق دے کر گورو نازلیدو په ترتیب کی ټولو نه آخرنه سورت کم یو ده سورت نصر ټولو نه آخرنه آیات د ټولو نه اخرنه الیوم اکملت لکم دینکم دی دا په ترتیب نزولی کی او په ترتیب مصحفی عثمانی کی د ټولو نه اخرنه آیات من الجنة والناس او د ټولو نه اخرنه سورت الناس دی نو ترتیب نزولی کی سورت نصر اخرنه اور مصحفی کی ناس اخری نه نو مونږ چې کم ربط وایو ځای په ځای نو ابد ترتیب مصحفی ګوره ښا اخر کې به ترتیب نزولی تاسو ان شاء الله هم وایم چې هغه کې هم ربط وایو خو اشعار په طریقې نو د قرآن کریم د فهم د پاره دا پنځه څیزونه
پنځه خبرې پیژندل ضروری دي. لیکن د قرآن د هر آیت د فهم د پاره دا خو صورت د پاره شو کنه. په صورت کې دا پنځه خبرې ضروری دي. خو د هر آیت د فهم د پاره هم پنځه خبرې ضروری دي. دا بیا جدا دي. دا ولیکئ. یو آیت دے مثال په طور باندې دی کې به پنځه خبرې ته پیژنې. اول ربط چې دا آیت د مخکې سره څه جوړ لري. دا آیت د رست سره څه جوړ لري. رست آیت د سره څه جوړ لري. سړی آیت باندې هله پوهېږي. لکه زه تاسو ته وایم ګوره کته صحیح کوي دي سورت فاتحه کې ګوره رب العالمین دا یو آیت ده. الرحمن الرحیم دا بل آیت ده. د دې په منځ کې څه ربط شو. جوړ څه دی او تعلقه څه ده دا به معلومه ښکاره به معلومیږي. چې مخکې آیات کې وي تمام مخلوقات ساتون کې دی. د تمام مخلوقات تربیت والا دی. نو دویم آیات کې داغي نمونه مثال پیش کوي کړه څنګه ساتي رحم پې کوي کړه داسې ساتي کړه څنګه ساتي بخنه ورته کوي کړه. دا د آیات ربط جوړ شو. اسی ساتلی کی نو چې کله تا وي ساتي هم ته رام هم دې تکای نو مالک یوم الدین وي نو خو ته باچا شوې که ساتون کې خو باچایي که رحم کوون کې خو باچایي که دې ته د آیت ربط په آیت سره وایي. دویم شی د آیت دعوه د آیت عنوان د آیت. عنوان معنا څه ما تاسو ته پرون ویل چې دې آیت کې بشارت ده کدی کی تخویف ده کدی کی زجر ده. تخویف کی بیا تخویفی دنیوی ده یا تخویفی اخروی ده. بشارت کی بیا دنیوی ده که اخروی ده. دا دیتا اصول قرآن و دا چې سړی ټیټ یاد کړ وروسته بیا قرآن آسان بیا صرف لفظي ترجمه کې سوچ کوه نور تعالی په خپل راځي. او دا موږ د قرآن ګران ځکه ښکارېږي چې موږ د قرآن په اصولو نه پوهېږو. عنوان د آیت په دویم نمبر کې پیژنې چې دې آیت کې څه شی دی. اخري زیری دی عذاب دی نعمت دی قیامت دی امر دے نهی دا څه شی څو شو دعا. دریم نمبر کې خلاصه د آیت مقصد او خلاصه د آیت اوږد آیات دی د هغې نه چور څه شو.
دا به پیژنې. مقصد او خلاصه څلورم نمبر کې آیت کې د مشکلات او تلاش او د هغې حل چې دې کې کم ټکی مشکل دی دې کې کم یو ټکی ګران دی د هغې حل څه دی دا په څلورم نمبر کې آیت کې لیکي. پنځم نمبر کې ترجمه لفظي ترجمه ګورئ ترجمه دا آیت دا بیا په پنځم نمبر کې ضروری شی دی لفظي ترجمه. اکثر زه په درس کې ترجمه وکم کن نو دا نوجوان طبقه زما په پښتو ښه نه پوهېږي او دا بوډاګان د خوشحالۍ نه وخاندي نو ترجمه به داسې الفاظ او تعبیر سره کوي چې مخاطب پوه شي. لکه زما مرګلی و هغه قصه کوله چې شکر دی چې مونږ شپاړسم کال باندې د قرآن د یو ټکي ترجمه زده کړه و احضرت الانفس الشح ای مخکینی استاد هغه به مونږ ته ترجمه کوله نفسونو ته شح راغلی دی څه شی راغلی شح راغلی استاده دا شح څه شی دی خو شح دی که بس نور تپوس خو موږ نشو کولی هغه استاد جي چې لاړ چې بل استاد راغی نو چې دې ته ترجمه ورسوله په 1400 کالو کې نو ترجمه یې وکړه احضرت الانفس زړونو ته راغلی او شح بخل او ضد کینه کنجوستیا اوس پته راغله نو ترجمه باندې دومره اهتمام پکار دی ګوره عربی ټکی دی ته د عربی سره ترجمه وکړه هغه ته به څه پته راځي اول کال چې زه راغلم ما ترجمه کوله نو چې کله سورت بقره ما شروع کړل هدى للمتقین نو ما د هدن ترجمه وکړله رڼا او متقین ترجمه مې وکړه پال کوون کی زموږ درس مرګلی دی سپینګیری قرآن باندې ډېر مین دی قرآن تقسیمه هم په ترجمه کې هغه اوس پوه شم په دې متقین باندې مونږ ته به ترجمه کوله قرآن هدایت دی پرهیزګارانو لره نو هدن ترجمه دی هدایت سره وکړه نو هدایت خدا نه عربي ده اور پرهیزګار خدا نه فارسی ده زما پښتو چرته لاړه هدن معنا راڼه ده پړق ده للمتقین پال کوونکو د پاره متقی هغه چاته وایي چې هغه د مضر څیزونو نه ځان ساتي پښتو کې موږ تاسو ورته پال وایو د وایو در کومه لکه پال به کوې ښه دا پال تقوا ده او بعضې ترجمه که الحمدلله ټول ثنا صفت خدای لاره دی صحیح ترجمه ده خو پوهېدل پې ګران دي ځکه ثنا ځانه عربي ده صفت ځانه عربي ده او ثنا صفت خو بعضې داسې صفتونه دي چې هغه خو
خدي خو خدای له نه خایي که نه لکه بچی کېدل ښکلی صفت دی که نه آرامه کول ښکلی صفت دی که نه په دې خو سړی نه پوهېږي نو زمونږ شیوخو به ترجمه کوله الحمدلله ټول خدایوالي صفتونه الله لره دي د خدای توب چې کوم صفتونه دي هغه الله لره دي نو خبره مې دا کوله د هر آیت فهم د پاره پنځو خبرو ضرورت دی هغې کې زیاته توجه به تاسو کوئ په لفظي ترجمې باندې او لفظي ترجمه کې به انشاءالله زه امتحان هم اخلم نو چې کله دا خبرې مونږ وپېژندلې چې صورت کې دا خبره پېژندل ضروري ده آیت کې دا خبره پېژندل ضروري ده نو قرآن کریم فهم به موږ ته راشي ورنه قرآن کریم زده کول که په خپله عقل باندې پکې لګیایي نو ګمراه کېږي اگه د تفسیرونو نه ګوري نو ګډوډ بشي ځکه تفاسیر خو مفسر یو فقی دی هغه د فقی په انداز لګیا دی بل نحوی دی هغه د نحوی په انداز لګیا دی قرآن خو دریاب دی نو زیاته توجه به د قرآن په لفظ باندې بل خبره زه تاسو ته دا کول غواړم چې قرآن کریم سورتونه د ربط په اعتبار سره درې قسمه دي څو قسمه دي درې قسمه یو داسې دی چې د هغې مخکې سره هم ربط دی او وروسته سره هم ربط دی سوچ کوئ ګورئ لکه وګورئ سورت بقره تاسو واړوئ نو سورت بقرې ربط به وروسته آل عمران سره موږ هم وایو آل عمران کې دا مسله ده بقرې کې دا ده خو د دې ربط به مخکې فاتحې سره هم موږ جوړو پوه شئ بنې بنې یو قسم صورت داسې شو چې د دې مخکې او وروسته دواړو سره ربط وي داسې صورتونه ډېر دي چونکه عوام په دې کې زیات دي نو د دې وجه نه زه به علمي نکات کم وایم عالمانو عالماتو ته معذرت دی دویم قسم هغه صورت دی چې د هغې شاته صورت سره به ربط بیانېږي او مخکینی صورت سره به نه بیانېږي هغه لکه فاتحه شوه فاتحه اوس داسې صورت دی چې د دې ربط به مونږه رستنی صورت سره بیانو چې هغه کومه ده بقره لیکن د دې نه مخکې صورت سره مونږ نه شو بیانولی ولې شته نه مخکې صورت نشته ترتیب عثمانی کی د فاتحې نه مخکې صورت نشته درائم قسم
هغه صورت دی چې دا هغه مخکینی صورت سره برابر بیانې. لکه مثال په طور باندې سورۃ الناس د سورۃ فلق برابر بیانې. لیکن رستنی صورت سره برابر نه بیانې. ولی رستشته نه. دا درې طریقې شي. ګوره ربط په اعتبار سره د صورتونو قسمونه څو شو؟ درې شو. دا یو بله خبره پکې واورئ. دا اصطلاح د شیخ احمد علی لاهوري رحمت الله علیه. د شیخین اولینو دا اصطلاح نه ده. او ما په پوسټر کې دا خبره لیکلې هم ده. لکه دا ټول زموږ شيوخ دي چې څنګه مونږ خلاصه د آیات به وایو، خلاصه د صورت به وایو، نو خلاصه د رکوع به هم وایو. دا د شیخ حسین علی احمد علی لاهوري رحمت الله علیه اصول. هغه خپل په تفسیر مخزن کې دا خبره باندې ډېر اهتمام کړی. دا خبرې ځکه تاسو ته وایم چې کوم ځای پاتې کېږي سړی بیا نشاندهي کوي. رکوع څه خلاصه ده دا به موږ وایو. بله خبره د قرآن کریم کی آیاتونو په اعتبار ګوره کدی خیال هر آیت هر صورت کې آیت کې به موږ نشاندهي کوو د الله د اسماو. نو اسماو باره کې دو خبرې به ضروري ګورئ. ښه دا به تاسو ځانه سوچ کوئ. لکه زه تاسو ته یو صورت واړوئ مخکې لکه دا تاسو صورت نساء واړوئ. آیت نمبر 29 واړوئ. صورت نساء آیت نمبر 29. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اسماء الحسنی بارکه دلته کې ګوره دی آیات کې رحیم لفظ راغی. دا د خدای نوم دی که نه دی؟ نو د دې به مخکې دی آیت سره مضمون سره خامخا څه تړون بیانو. تړون به یې هر ځای کې بیانېږي نه، خو تاسو ته وایم چې دا د فهم اصول دي. نو رحیم راوسته الله سوچ ولې د دې سوچ به کوئ. مخکې احکام بیان شو، نهی بیان شوی چې غلط طریقې باندې مال مه خورئ، ځان یو بل مو وژنئ،
تجارت په طریقې مال خوراک جایز شو. نو دا درې مسلې تا ته بیان کړې کنه. دا ولې بیان کړې؟ ځکه دا د رحم تقاضا ده کنه. الله مهربان نه دی؟ تا ته دا درې لارې بیان کړې ځکه چې دی رحیم دی کنه. نو یو دا د اسماء الحسنا کې به د هر آیت کې کم د الله نوم ذکر دی، د هغې به مخکې مضمون سره تعلق یې خامخ. دا خبرې ګوره تفسیرونو کې نشته، ښه یاد ساته. دا زموږ استادانو د الفاظو برکات الله دې قبرونه د نور نه ډک کړي. نو آیت کې د خدای نومونه چې راځي نو تاسو به سوچ کوئ چې دلته کې د خدای دا نوم راغی، د دې څه راز دی. دارنګي ټول صورت کې چې کوم د خدای نومونه دي د دې به مونږ ګنتی بیانو چې دې صورت کې د الله نومونه دومره دومره دي. دې کې به بیا مونږ دا وایو بحذف التکرار. بحذف التکرار دا معنا چې لفظ د الله دی صورت کې مثلا شل ځله راغی نو مونږ به وایو یو الله ذکر دی، بس هغه شل پیرې به نه ذکر کو. رحیم لفظ لس ځله راغی نو مونږ به دېرش ځله نه وایو، مونږ به وایو چې رحیم یو نوم د الله رحیم دی، بس دا مونږ خامخ بیانو. ما الحمدلله 14 کاله مسلسل د استاد نه ترجمه کړې ده. او الحمدلله د فراغت نه وروسته چېرته کال دونه نشم ویلی، درې نور مکمل ما دورې پړاو کړي دي. او داسې موقع هم راغلی دي چې ما په رمضان کې تو دورې پړاو کړي دي، بنینو له جدا بناتو له جدا. نو د صورت کې به مونږ د الله نومونه ذکر کوو. خو بیا د الله نومونه دو قسمه دي، یو د الله نوم ذات یا صفت، لکه الله رحیم رحمان، دې ته اسماء ذاتیه اسماء صفتیه وایي. دا به مو وایو. دویم اسماء فعلیه ورته وایي، صفات فعلیه ورته وایي. علیم بذات الصدور، یخلق ما یشاء، دا یخلق ما یشاء دا د خدای صفت ده، دې ته صفت فعلی وایي. یرزق لمن یشاء، دا یرزق لمن یشاء دا د خدای صفت ده. نو موږ به صفات فعلیه هم بیانو ان شاء الله. اول دا خبره وز کوم چې په دې کې یو اصطلاح ده، هغې ته حرف روي وایي. روي د شاعرانو په اصطلاح کې د شعر اخري ټکي ته وایي. نو قرآن کریم کی زما استاد دے هغه د دې هم تحقیق او نشاندهی کړی دا. لکه اوس مثال په طور باندې علیمن کې دا لفظ په میم باندې تام دی، او دارنګې وروسته خبیرن کې په را تام دی. نو موږ به دا هم وایو چې د دې صورت د آیاتونو آخرني حرفونه څو دي او کم کم دي. ٹھیک ہے نا؟ آخری حرفنا څو دي او کم کم دي. مثال په تور باندې لکه داس یو صورت دی چې د هغې په آخري آیاتونو چې کوم دی تامیږي. مثال په تور باندې ها دا خبره به موږ هم ان شاء الله کوو. دا د احمد علی لاهوري رحمت الله علیه اصول دي. دا خبره به کوو
چې د هر یو صورت به مونږ د نزول مرتبه او د مصحف مرتبه هم بیانو چې دا صورت په مرتبه د نزول کې څویم نمبر کې دی او دا صورت په مرتبه د مصحف عثماني کې څویم مرتبه کې دی دا به ان شاء الله العزیز مونږه بیانو او دا بل خبره مخکې پاتې شو دا هر فروي لکه سورتي انفال تاسو واړوي سورتي انفال هر آیت چې ختم شوی دی هغه حرفونه جمع کړی دي نو و حرفونه دي مدن قطرب مدن قطرب معنی سورتی انفال کی آیت پا میم ختم شعر دال ختم شعر نون ختم شعر قاف طا را با پوشی بری خبر سورتی انفال مثال په تور باندې دا مونږ وایو چې دا هر صورت حرفی روی دا معنا د دې صورت آیاتونو اختتام پدی ټکی شوی دی دا غره تاسو به چرته اوریدلی نه دا خبره بل به مونږ ان شاء الله کوشش کوو د احمد علی لاهوری رحمت الله علیه په تحقیق مطابق چې د حروف او د کلمات د صورت نشاندهی به مونږ کوو ځکه د رکوع خو اسانه ده آیاتونو خو اسانه ده او د حروف او د کلماتو ګرانه ده نو دا به مونږ نشاندهی کوو چې دې صورت کې دومره کلمات دي او دومره پکې تا حروف دي بل خبره دا خبر به هم ان شاء الله کو او یاد ساتي چې صورت کی اوامر څه دي معنا احکام څه دي دا به بیانو نواهی څه دي دا به ان شاء الله بیانو دا ضروری خبري ما تاسو ته وي چې د هر صورت هر آیت دا فهم سره دا خبري ضروری دي ان شاء الله العزیز پدی باندې اکتفا وکړو او سبا چونکی جمعه دا نو جمعه پرز ونگ درس بجاری نو سبا تاسو ته درخواست دی چې د تفریح ټیم پورې یعنی 10 بجې پورې به موږ درس چالوي د 10 بجو نه وروسته به بیا زمونږه چھٹی دا به سبانۍ لپاره خاصي بقایا ان شاء الله جمعه او د غیر جمعه په فرق خاص نه وي خو جمعه کې ولګ مخ کې بس کو او غیر جمعه کې با خپل وخت رسو ان شاء الله العزیز سبا زمون درس به صرف 10 بجې پوری نو تاسو دا غنټه یو نیمه غنټه سورۃ فاتحه په کې وایو او بیا ان شاء الله چھٹی کو او نن په دې باندې بس ته دعا وکي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه